سبق نمبر نن د 8 دی بخاری شریف الحديث وبي قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا عنبسه قال حدثنا يونس عن الزهري قال اخبرنا علي بن حسين ان حسين بن علي اخبره د علي بن حسين ته حسين بن علي د حدیث بن کو د خپل بجان خبرېږي ان علي رضی الله تعالی عنہ قال علي رضی الله خپل دا کتاب نه اصل کې خبره دا وا حضرت علي رضی الله تعالی عنہ دی ایس بدر جنگ کې موته یو وخه د مول غنیمت نه پیسې کې ملو شي وا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د موته کړی وا یس موده اراده او ورسره د حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم صاحب زادی حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها صدا هغه سره مو نکاح کول اراده او مو رخصتي وکنه یس د چې چاله مو کو په مدینه کې د بنو قینقاع قبیله ولا یو زرګارو هغه سره موده خبره جوړه کسره مو سره بسی کنه مو به د اسخیر لرګی وروړو دا به مو په د زرګارونو باندې خرڅو ندی سره مو شوکو دی واده ولکوم ولیما سي روټي آکه مو نه پیدا وخلو اسمو دی خپل خونو د پاره رسۍ مسۍ جامع کړل کاتې ماتي زین لاد وغیرہ هر شمره جامع کړلو یو ورځ د دوړه وخی مو دی حمزه رضی الله تعالی عنہ صدا یو سړای دا دماغه حجرې مخې ته د وخی مو تړلې وي اځ کې حمزه رضی الله عنہ ور سره بیٹا کی سیدا یې څار شم جمع کولو کوشش مکولو یې کله واپس رول مې دا واخه په خو باندې رونه سوخي مکاتلې کنه نو خیالولي پراتی وی دوړه کی پونه یاو نه پری کړیو کیف کی غوخه خواګاوي کنه به کول مو سره زوی شلواله شو نه دا غیر وبسلینی سګي خواګل اړموسیونه راخستو څنګه مدالات ولې د لوکانه سترګي سره کنټرول نشي په خپل یوخ کې بیاول شروع کړلو تاسو مو کو څه د شي چوکړی مو سره موخي زړه ویرون کړی یی چې خلکو ردی چې د خو حمزه بن عبد المطلب دا کور کړه ده او حمزه بن عبد المطلب دلته کې کسونو سره نو صدازي کسون دي کنه شراب مروب د کی هغه سره یو خزه ده کنه وینځه د غد شیرونو مېرونه یی اغه خزي د شیرې په مانس کې دا خبریا واکې کنه سه حمزه پوسی غړي ر سربي و خیدا زیدي کنه ندی سره ډیر طبيعت موجود شي کېدی ولا لړموس پوخ کې اس حمزه جذبي کې روغلو وتی چې حمزه پوڅی غداغه ډیری سربیو خې د ډیری مزیدورې کې پیدورې دي ایدی ول لړموست کو خلش سخوان بوګي حمزه په جذبې کې شو پوڅی د تورې راوخسته وغیرہ چکو الولې کې بهونه کې پونه کاټ کو نه ګردې مرد لړموسی رو بسلو علی رضی الله عنه کله زلون پیغمبر سم ته د حالات مبین کو کنه صدا خډیر زیاتای سره شو ده زید بن حارثه مازی ور سره نوسو پیغمبر سم چې زوا کتل ډیر غمجان مو پات وته ډایرک ولې متي یا لی تو بن شي سدي د سیلاګي ته ډیر غم والي نن غنم سره کتل نه دسي هغه تی چې یا رسول الله حمزه صدا دمو و خو بن ډیر زیاتای کړه ده ارشیونه کټ کړ دي مړی شي دي او پلنکی زوی کې دا پلنکی زی کې د خلکو سره نوسته پیغمبر سره ټیکرار ته سمو ټیکرای را وخلې مخکې خلکو ټیکری به ګرځولو او ډیره خاطرې کا ده ټیکرای څخه کله پڅان کو کنه نو لوړلې چې زاور سره زید سی باور سره ماغه کامری ته مرلو کوم ځکه د ور سره او اجازه ته وتلو پیغمبر سره کله ورنو ته امزا صاحب ته لګیا شو دا د څنګه کول د شکار ته کول شي لکه تاسو شي کوي وغیرہ خبر یو ته کوله حمزه رزن خو پنا شي کیو کنه سترګي سری وی یو ور سترګي او چاته کې پیغمبر سم ته ورکو ته به سترګي چاته کې زنګانو پر ګری بیا دوته یی تاسو چوګره غلی سم په مخې خبرې کوي تاسو ټول دی مپلور غلامان یو چې کله د خبره کا پیغمبر سم پوښتنه دا سړی نشي کې اوس پیدا نه کوي کنه پیغمبر سم نه په 60 لوړلو پرې کې دالو بیا ورسته دې د لپاره به بندوبست وکړلو ما خبرې خای قال علي رضی الله عنه كانت لي شارف من نصيب من المغنم يوم بدر وخم اغه وس بدر جنگ کې سي کې متملو شي وكان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاني دا پیغمبر سم تر کړیو مما فاء الله عليه من الخمس دیغه مولنا سکوم الله دي تمالي فور کړو د خمس نه مزن په غورځ کې فلم مرت ان ابدني بفاطمه بنت النبي صلى الله عليه وسلم کله ما اراده ک فاطمه بنت رسول دي سره ز شوا کن رخصتي ولا ملاوا کن فواعدت رجلا سواغا نمو ودا کې د ولای وزرګر سره بيوني قینقاع دي بنو قینقاع قبيلینو سيرته هله معي سمو سره صاحب اسپنه تبيس خريسخر وخبر وړو خرڅوم به فرت نبی من السواغین مردس د زرګرو بني خرڅوم فنستعين به په ولیمه عرسي په دې سره زدي واده ولا ولیما به کوم بیا وبین انجم للشریفیه من الاقطاب مو د خپل خونو د پاره جمع کوالی رسي والغرای او الغرایر بری کاتی وغیره والحبال پړی کنه
و شریفای مناختان الى جنب حجرة رجل من الانصار او د اوخي موره پرې کینولې کنه یو انصاري سړي حجرې خواته سدي شوی وي د سره حتی جماعت ما جماعت سوره شن متجمع کول شام جامع کړلو ته لرګیم کاټ کو وغیرہ فیضان بشریفی څ کله زروغ نو خوته نیک د موقت لیکد اجيبت اسنمتهم کیپونه کاټو او بقرت خواسرهم د تشیش لولي شيو وخي زمين اکبادي ملانموسونه وبسل شو فلم املك عيني يسترقم سره کورونه کو خپل په بيدان شولې خین رأيت المنظر څخه کله د سیالات مو کتل سیال مو خزر چويرن کړه دا بیا قلت ومي چې من فعل هذا شي شو کړی دي قرد چې فعلو حمزه بن عبد المطلب حمزه کړی او په هاذ البيت دي کور کینو سپي شرب من الانصار دي انصار ولا کسونو کې شراب سکون کو کې دادازي عنده قينه تند سريوا د سي خز شيرونه ميرونه دای واسخب ملګریا دي فقالوا في غنائها اغي خزي او د شيرونو سره دا خبري ویل کنه الا یا حمزه للشرف النوائي دې نوا ټکار غل ده سی حمزه د غو خطر پوچ کنه سربي مربي شرف من وخي النوائي النوائي من سربي فوسب حمزه الى سيف حمزه एकदम ټوب کړلو تیر راوخستا فجب بس نعمتو کی پونه کاټ کو بقره خواسر هم تشي ور بني وشل په زمين اکبادي هم سکومي ګردي مردي دي خواګ زين دي سور مولداي نه ټلو بسلو قال علي نلي سيف دي فانطلقت زلون حتى ادخل على النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر سنتر دي تزو شکایت کوم عند زید بن حارث زید سیبا ور سره فعرف النبي صلى الله عليه وسلم الذي لقيته سكم علات من ترش پیغمبر سره بني پوش په قال چې ملک صدر بن شي قلت تجار رسول الله رايتك اليوم نن غو ورز منه کتل عاده حمزه على ناقتيه حمزه دي مفوخ بن ظلم کړ د پجب بس نعمتهما کی پونه ونه کټ کړی دي او بقره خواسر هم تشیش لوري ده هو في زابيت معه شرب پدی کور کمرې اجري کې ناس سره نور کسانم دي فدع النبي صلى الله عليه وسلم بردای به مرسنه ټیکرای را واخلې کتره متره فرتدا په ولي وچول سمن تلکیم شي اشراون شو تبت انا وزيد بن حارثه او زيد ورپسې شو کنه حتى جاء البيت الذي فيه حمزه کور ته لور څکون کې ازاو فاستاذن عليه اجازه چې نه راشو فوزي نه له اجازه ته ملو شي مغه نه وسې په خال کور نوازي کوټي بني بوجري اجازه به خاله کډیر شریف سړای شي په دنیو کې فتوفق النبي صلى الله عليه وسلم يلوم حمزه فيما فعل پیغمبر سم اعظم علامات کوه زده څنګه ته کړی د څنګه کولو فاذا حمزه سامل حمزه خو نشي کې محمره عينه سترګي تکي سري فنظر حمزه الى النبي صلى الله عليه وسلم حمزه چې کله پیغمبر سم تو کو ثم صعد النظر به پوسلون دي سرګي تو غړل فنظر الى ركبتي زنګانو ته وکتل ثم صعد النظر به ته وکتل فنظر الى وجه مخ وکتل ثم قال حمزه بيمزي وهل انتم الا عبيد لابي تسد ما فلر غلامان يي فعرب النبي صلى الله عليه وسلم انه سمل پیغمبر سم ته پاتواله د نشي کې د کني دو خبري متدو څنګه کې زخر بن ډیر ګرون دي بني فنكس رسول الله صلى الله عليه وسلم على عقبيه القهقرة پیغمبر اسلام پاسې شو د سلوړو پوند باندې قهقرة من واپس تلل فخرج وخرجنا معه دا لوړ مو سره لوړلو بیا